الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. د سورة البقره درېمه حصه روانه وه چې د هغې په ابتدا کې الله تعالی د مجاهد د عقیدې او د اخلاقو د تربیت دپاره څه قوانین بیان کړه. د هغې نه وروستو الله تعالی 4 قوانین بیانول چې په هغې باندې د علاقې او د ملک تربیت راځي او علاقه او ملک په هغې باندې سمیږي. په آخره کې الله تعالی د روژې مسئله بیان کړه او د هغې وضاحت یې وکړو. د دې سره تړلې څه خبرې په دې آیات کریمه کې الله تعالی ذکر کوي او د دې آیت خلاصه او مقصد دا دی چې تاسو خپل خبرې برابر کړئ او خپل کارونه هم برابر کړئ. چې کوم خبرو کې څه فایده نه وي د هغې نه هم ځان وساتئ او چې کوم کارونو کې فایده نه وي نو هغه کارونو نه هم ځان وساتئ. پس منظر د دې آیت دا دی چې څه کسان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته رالل او دا ویلې ما بال القمر یصغر و یکبر. د سپوږمۍ له څه شوي دي چې کله دا وړی او کله چې کم دی نو غټی په یو حالت باندې دا ولې نه ودرېږي. نو الله تعالی جواب ورکو خو په جواب کې د هغې حکمت هم بیان کو او وجه د هغې بیان نه کړله چې ولې غټیږي او ولې سپوږمۍ وړه کېږي. حکمت یې وله بیان کو قل هي مواقیت للناس والحج. نو اشاره شوله په دې کې چې د یو شي حکمت معلومې کا خو بېځای تپوسونه چې کم دی نو مه کوه. نو د بېځای چې کومو خبرو کې فایده نه وي هغه خبرو نه چې دی نو ځان وساته. یسألونک پیغمبره تپوس کوي دا خلک ستانه عن الاهلة په باره د میاشتو کې چې کله میاشت وړی د 1 ورځې یا د 2 یا د 3 وي نو هغې ته هلال ویلی کېږي او جمع د هغې چې کم دی نو اهله راځي او هلال ورته ځکه ویلی کېږي مخکې موږ د هلال د ټکي په وضاحت کې دا خبره کړې وه چې دا اواز پورته کولو ته ویلی کېږي او غالبا چې کله میاش اول او دویم او درېمه نو هغه وخت کې خلک یا خو چې کم دی نو لیدلی نه نو اواز پورته کوي چې هذا الهلال یا که لیدلی چا دعا نه ویلي نو هغه وخت کې بیا دعا وای نو ځکه ورته هلال وای. د هغې نه وروستو بیا د هغې نومونه چې دی نو بدلیږي. عامو حالاتو کې ورته قمر ویلی کېږي چې کله 15مې ته ورسېږي بیا ورته بدر ویلی کېږي. قل اوایا پیغمبره هي دا میاشتې مواقیتو د وختونو معلومولو دپاره دي. وختونه معلومول دي للناس دپاره د خلکو والحج او دپاره د حج. 2 خبرې چې کم دی نو الله ذکر کړي. یو دا چې په دې سره ستاسو د معاملاتو د معلومولو فایده حاصلیږي او دویم په دې سره ستاسو د عبادتونو د وختونو د معلومولو فایده حاصلیږي.
معاملات د خلکو په میاشتو سره معلومیږي. لکه مثلا په یو کس باندې قرض دی او هغه وی چې زما دا قرض به چې دی نو ماله د روژې په میاشت کې راکې، نو دا په څه سره معلومه شوله؟ دا په دې میاشتې سره چې دی نو معلومه شو. یا مثلا د زنانو د عدت شمار دی نو هغه هم په میاشتو سره معلومیږي. یا نور چې کوم لوزونه وعدې د خلکو د یو بل سره یي د هغې معلومات په دې میاشتو سره کیږي. او دویم د عبادتونو معلومات چې کوم دی نو هغه په دې سره کیږي. او په سوال کې دا خبر هم خلکو تپوس کړی چې ټیک د روژه د الله تعالی د طرف نه لوی حکم دی او د شریعت د ارکانو نه یو رکن دی، نو ولې چې کوم دی نو د هغې دپاره موږ وخت مقرر کوو؟ پکار ده چې به زمونږ خپله خوښ وي. نو الله تعالی جواب ورکو نه، میاشتې مې رالیږلي دي او مقرر کړي مې دي، هغه میاشتو کې به تاسو تبدیلی نه کوئ، مخکې رستوالی به پکې نه کوئ، بلکې دا چې کوم دی نو کفر ګڼلی دی چې څوک میاشتو کې تبدیلی کوي. سورت توبه 10 سپاره کې دې طرف ته چې دی نو پکې اشاره شوې ده. صفحه نمبر 175 او آیات نمبر دے 37. انما النسیء زیادة فی الکفر، یقینا رست کول د میاشتو د مشرکینو دا قانونو چې کله به د یو بل سره جنگونه رال نو چې کمی میاشتې د عزت واله وي، لکه د رجب میاشت ده چې اوس کومه روانه ده او د دې آخر اوس دی، دا میاشت د عزت واله ده. دغه رنګې ذوالقعده چې د واړه اختر د میاشتې نه وروستو کومه میاشت ده، او دغسې د لوی اختر میاشت ذوالحجه چې ورته ویلی کېږي. او دغه رنګې محرم الحرام دا میاشتې چې کوم دی نو د عزت واله میاشتې دي، او په دې کې الله تعالی په مخکنو خلکو باندې قتال او جنگ جګړې دا منع کړې وي، حرامې کړې وي. خو هغو به چل ول کوو چې کله به په یو قوم باندې حمله کوله او میاشت به چې کوم دی نو د محرم وه یا به چې کوم دی نو دغه نورې د عزت واله میاشتې وي، نو په هغې کې به جنگ جګړې وکړلې او بیا به ویل چېرې د دې په ځای باندې به را روانې ربیع الاول یا ربیع الثاني او یا جماد الاول جماد الثاني، دا به چې کوم دی نو موږ د عزت والا وګرځو د دې په ځای باندې. الله تعالی فرمایي انما النسیء، یقینا رسته کول د میاشتو زیادة فی الکفر، زیاتوالی دی په کفر کې. نو دا به چې کوم دی نو نه کې چې یو ټیم له الله تعالی کوم عبادت مقرر کړی دی هغه به په هغه ټیم باندې کې. والحج، او د پاره د حج دی، او د حج میاشتې چې کوم دی نو بیا معلومې دي چې هغه ذوالقعده او ذوالحجه ده. ولیس البر بان تأتوا البیوت، او نه ده نیکي دا چې تاسو راتلل وکئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه، ولکن البر، لیکن نیکي د هغه چا ده اتقا چې هغه پرهیزګاري کوي. واتوا البیوت، او راځئ تاسو کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه. د عربو دا قانونو، بلکې په عربو کې خصوصا چې کوم عیسایان نصاراو د هغو دا قانونو چې کله به د حج دپاره راتلل نو د کورونو په دروازو باندې به راوتل. کله به چې حج وکړو بیا به چې دی نو د کور په دروازه نه داخلېدل، بلکې بیا به یا به په کور کې د شا د طرف نه سوری کولو، په هغه سوري باندې به چې کوم دی نو هغې ورننوتل، او یا به د کوټو په دیوالونو باندې به چې کوم دی نو رادانګل او کورونو ته به داخلېدل. او دا به ویلې چېرې موږ د دې دروازو نه وتلي وو په داسې وخت کې چې موږ په هغه وخت کې ګناهګار وو، اوس موږ حج وکړو، په حج سره الله تعالی ګناهونه معاف کوي، پاک شوي وو، اوس موږ په دغه دروازو باندې نه داخلېږو. الله تعالی وایي چې څنګه بې ځای خبرې هغه په هغې کې څه فایده نشته دی. نو دغه رنګې دا کار چې کوم دی نو په دې کې هېڅ فایده نشته دی، داسې نیکي نه ده، بلکې نیکي هغه د هغه چا نیکي ده چې هغه پرهیزګاري اختیار کړي او یو کار وکړي. په دې کې د نیکۍ چې کوم دی نو څه نشته دی. امام محمد طاهر صاحب رحمت الله علیه په اصول سنه کې دا آیات کریمه چې کوم دی نو هغه د رسمونو او د رواجونو پرد کې ذکر کړی دی، او هغه فرمایي من السنة
ترک الرسومات چې سنت باندې به الا عمل کیږي چې موږ رسمونه رواجونه پریدو. رسمونه رواجونه یو کار داسې دی چې په هغې کې د دین هغه اصلي شکل چې کوم دی نو هغه بدلیږي او هغه اصلي شکل د دین په ځای باندې نه پاتې کیږي او سړي ته د هغه کار په پرېښودلو کې ځان بد ښکاري، اگر چې دا هغې ته دین نه وی خو ځان ورته پکې بد ښکاري. نو داسې کار چې کوم دی نو دې ته شریعت رسم وی او رسمونه پرېښودل دا د سنت نه د سنت حصه ده، یعنی سنت باندې به عمل اله کیږي او زمونږ خوشحالي او غم دا به اله چې کوم دی نو د سنت مطابقي چې رسمونه رواجونه دا پرېښودی شي. او دلته اوس دیو دا نیک عمل نه ګڼلو چېرې موږ په دې باندې داخلیږو په دروازو باندې داخلیږو نو دا څه ګناه ده، او چې په شاګانو د کورونو باندې داخلیږو په دیوالونو باندې نو دې کې نیکي ده نه، خو اس یو د هغو یو ګمانو د دې وجې نه چې کوم کار کې هم داسې یو سوچ او فکر راشي د سړي هغه چې کوم دی نو شریعت هغه ښه نه ګڼي هغې ته رسم ویلی کېږي، او که چېرته یې پکې ثواب وګڼو نو بیا هغه بدعت ته رسیږي او هغه بیا حرامیږي او د هغې دپاره خو ډېر سخت وعیدونه دي. و ایاکم و محدثات الامور. حضرت عرباض ابن ساریه رضی الله تعالی عنه فرمای چې موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل نصیحت وکړو، داسې عجیبه نصیحت و چې د هغې نه زموږ د سترګو نه اوښې روانې شوې، زړونه چې دی نو ویرېدل. یو کس چې دی نو پاڅېدو د الله پیغمبر ته ویلي داسې معلومیږي چې یاره ته زموږ نه روانېدونکی کأن هذه موعظة مودع، یو کس رخصت اخلي او هغه په سفر باندې روانېږي نو داسې خبرې وکړي، تا موږ ته داسې خبرې وکړي معلومیږي چې ستا زموږ نه د تللو وخت هغه رانږدې شوی دی. فماذا تعهد الینا، ته موږ ته څه حکم کې؟ نو نبی علیه صلات وسلام چې کومې خبرې کړې وي د نصیحت په طور باندې نو په هغې کې د تقوا حکم کړی او دا یې پکې فرمایلي و ایاکم و محدثات الامور، خبردار تاسو ځان د نوي نوي ایجاد شوي شیونو نه چې هغه په دین کې ایجاد شوي، د دنیا نه اسباب نه وسایل نه بلکې په دین کې په عبادتونو کې چې د ځان نه چا ایجاد کړي د هغې نه تاسو ځان بچ کړئ. فإن كل محدثة بدعه، ځکه چې په دین کې هر نوی کار هغه بدعت دی او هر بدعت چې دی نو ګمراهي ده او هره ګمراهي به په اور کې. نو دا خو بیا چې دی نو بدعت ته رسېږي، خو که داسې نه او خلک یې چې کوم دی نو په نه کولو باندې ورته ځان بد ښکاري نو دا بیا رسم دی او دا هم پرېښودل ضروري دي. لکه نن سبا اوس نوي نوي چې کوم دی نو عجیبه عجیبه رواجونه شروع کېږي. دا د څېرو رواج چې کوم دی نو دا داسې حد ته رسېدلی دی چې واده له ځي نو خامخا به څېره د ځان سره اخیستي دین یې نه ګڼي، ورته پته ده چې دا د هندوانو رسم دی، خو بیا هم چې کوم دی نو په نه وړلو باندې ځان ورته بد ښکاري. نو دا هم رسم دی او دیم چې کوم دی نو زموږ د شریعت هغه ښایسته مخ چې دی نو هغه خراب کړی دی، پکار ده چې دا هم پرېښودلی شي. حاجیانو ته چې کوم دی نو اچوي او ملانو طالبانو ته چې کوم دی نو اچوي، ودونو په سلسلې کې چې کوم دی نو دغه شیونه خلکو ته اچولی کېږي، نو د دې نه ځان ساتل چې کوم دی نو هغه پکار دي. دغه رنګې په دعاګانو کې ځینې کارونه داسې دي چې خلکو د دین نه وی خو کوي. مثلا چې یو کس د تعزیت دپاره چې کوم دی نو یو ځای ته لاړ شي نو هلته چې ورسېږي نو سلام نه پس هغه یوه ټلۍ وایي، هغه ټلۍ د دعا د دعا په نوم باندې یوه ټلۍ وایي، دعا به وکړو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو یوه بله ټلۍ وایي چې کله پاسېږي وایي دعا به وکړو. دا تش د خپلې حاضرۍ د لګولو دپاره او دا چې کوم دی نو ځان دپاره نه مقصد دا یې چېرې دې مړي ته پکې چې کوم دی نو دعا وشي. او بیا هغه ناس خلک چې هغه ستړي شوي، څوک چې کوم دی نو په نسوارو په پوڼۍ کې ګوتې وایي او څوک چې کوم دی نو سر ګروي او بل ته هلته وایي یو لاس یې داسې نیولی یو لاس یې جب کې. نو دا هم چې کوم دی نو هغه نور چې کوم قباحتونه دي هغه خو پرېږده، دا یو قسم له په دعا پسې چې کوم دی نو ټوقې دي. او دا ټول اله جوړیږي چې کله موږ د شریعت هغه سنت طریقه پرېږدو. سنت طریقه چې پرېږدو نو بیا دغه رواجونه چې کوم دی نو جوړیږي دا بیا موږ ته مصیبت جوړیږي. پرون یو مجلس کې چې کوم دی نو موږ ناستو نو زمونږ ځای کې هلته خلک دا رواجونه رسمونه دا شی نه ډېر کوي. نو په هغې کې یو رسم چې کوم دی نو هغه د مړي په کور باندې د روټۍ دی. نو زمونږ په محلې کې یو کس دی هغه دا بیخي لازمي ګڼي، بیخي فرض ته چې کوم دی نو رسولی دی.
او هغه دا خبره وکړله چې یاره دا ځینې خو غریبانان دي. اوس مجلس کې زه ناست یم خاموش، ما ویل زه د دې خبرې به واورم. نو دغه مسله پکې بار بار پکې چېړله او مقصد یې دا و چې دا خلک یې واوري او د ده دا خاموشي چې کم دی نو دا خلک ویني، نو بس بیا به چې کم دی نو د خلکو دپاره دا یو ثبوت جوړ شي چې یاره دا خو دا روټۍ چې کم دی نو دا خو په کار ده. وګوره مولي صاحب چې کم دی نو جواب ورنکو. نو لګې شو چې یاره ځینې خو غریبانان او دا ځینې خلک خو چې کم دی نو پوره مالداره یو حاجین او دا به هم روټۍ نه کوي. بیا یو کلي چې کم دی نو واقعه ذکر کړه چې زمونږ په کلي کې یو سړی و، هغه به ویل چې جنازه به وشوه، خلکو ته به یې ویل چې بس الله دې څه ښه وکړي بس ځئ. ویل یو ورځ یو جنازه کې هغه ما ته پته وه چې دا به چې دی نو اوس خامخا دغه کوي. نو زه اوسه خوا ته ودرېدم چې کله دا هغه اعلان یې کوه، ما ورته وویل چې ګوره اعلان خو کې خو دا څومره میلمانه چې راغلي دا به خپل کور ته بوځي. هغه ویل چې زه خو یې نشم بولی او ډېر میلمانه وو. ویل بیا مې ورته وویل چې بس بیا غلی کښېنه، هغو له تیاری کړی دی او ته چې کم دی نو هغو ته څه مه ویوه. ویل هغې نه وروسته به چې کم دی نو بیا هغه دا اعلان نه کوو. بیا یې پکې دا نورې خبرې وکړې چې اوس مالداره خلک هم چې کم دی نو دا خیراتونه نه کوي. نو هغه ته ما وویل چې ګوره د دین په هغه اصل مزاج باندې ځان پویه کړه. موږ چې کم دی نو په خیرات کې، په روټۍ کې، په عبادتونو کې چې کم دی نو شریعت موږ داسې بېکاره نه یو پرېښي چې یاره موږ چې څه کوو صرف مونځ او روژه او دا حج وغیره راته ښودلي دي. نور راته وایي چې بس تاسو په دې کې د خپله کلیګري کوئ او د هرې علاقې خپل رسم دی بس هغه پکې پالئ. دا نه ده. شریعت موږ ته په دې وخت کې دا ویلی چې تاسو به رسمونه رواجونه نه کوئ. که رسمونه رواجونه م وکړل ځان ته به چې کوم دی نو مسله ګرانه کړي. او بیا مې ورته وویلې چې ګوره دا په داسې وخت کې شریعت محلې والا ته دا ویلی دي چې تاسو تیاری وکړئ د مړي والا دپاره. لرې خپلوانو ته یې ویلی دي چې تاسو تیاری وکړئ د دې مړي والا دپاره. مړي والا باندې چې کوم دی نو پریشاني راغلی ده. ویل مولي صاحب دومره لرې ځینې خلک راغلی دی دا به څنګه سنبالیږي؟ نو ما ویل دا تاسو په خپله ځان ته ګرانه کړې ده، ځکه چې تاسو خیرات خامخا کوئ، میخې حلالوئ. په ژوند باندې 500 روپۍ چېرته چې کوم دی نو تاسو صدقه نه کړه، خو دغې ته م ساتلي چې مړ کېږي به. نو بیا به چې کوم دی نو زه به پسې خیرات کوم. زمونږ په محله کې د یو کس کور والا بیمار او هغه بالکل لکه خلکو ته پته وه چې دا اوس مري. نو هغه د خولې نه یوه خبر راوتې وه، بیا پسې خلکو خاندلي ویل کو روغه شوه یوه میخه پسې حلالوم او کو مړه شوله 2 پسې حلالوم. نو خلکو ته ته خو د دې په مرګ باندې خوشحاله چې روغه شوه نو یوه شوه نو یوه میخه ده چې مړه شوه نو بیا 2 دي. بهرحال چې داسې حد ته ورسېږي چې یاره خلک بې د لرې ځای نه د جنازو دپاره نه ځي، وایي پلانکي ځای کې خیرات دی موږ خیرات له ځو. نو تا په خپله خلک چې کوم دی نو په دې خیرات باندې را عادت کړه، نو خامخا بیا چې کوم دی نو خلک به خامخا د لرې لرې ځای نه راځي، د جنازې په نیت باندې بیا خلک نه راځي. ویل زما دومره داسې ګاړی ده چې زه کوم ځای ته بوځم خلک وایي چې دا د 25 لک روپو ګاړی ده. نو زه چې مړ شم زما دونه حق نشته چې ما پسې دا د 25 لک روپو د ګاړی نه یو 2 میخې چې کوم دی نو حلالې کړي. نو دومره جهالت ته خبره ورسېږي. ما چې ته چې کوم دی نو ټیکټر یې چلی د هغې د پرزو په باره کې خبرې کول، شریعت په باره کې ستا څه کار دی چې داسې خبرې کړي؟ تا ته دا پته نشته چې ته کله مړ شوې بس تا چې کوم مال خوړلی دی بس هغه ستا مال دی، کوم دی اغوستی و هغه ستا دی، کوم دی صدقه کړی و بس هغه د آخرت ته لیږلی هغه ستا و. د دې نه په اخوا باندې چې کوم دی ستا د مال څه 4 حقونه دي، ستا کفن، ستا تجهیز و تکفین، ستا قبر هغه به ستا د مال نه جوړیږي. په تا باندې قرضونه دي، ستا د ټول مال نه به قرضونه ادا کیږي. تا کوم وصیت کړی دی د 3مې حصې نه به هغه پوره کیږي. د دې نه اخوا 4م حق هغه د وارثانو دی، ستا په هغه مال کې 1 روپۍ هم نشته دی، دا خو د یتیمانانو مال دی. نو دا چې کله رواجونه داسې حد ته ورسېږي نو بیا په زوره باندې په موږ باندې بیا لازم شي. نو الله تعالی فرمایي ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، دا کارونه په ځان باندې چې کوم دی نو مه لازموئ. ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی دا هغه چا ده چې هغه پرهیزګاري وکړله. واتوا البیوت من ابوابها، او راځئ کورونو ته تاسو د دروازو د هغې نه. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله تعالی نه. لعلکم، د دې لپاره چې تاسو تفلحون، کامیاب شئ. ګوره کوم ځای کې الله د تقوا خبره ذکر کوي نو هلته یا فرمایي چې د دې لپاره چې په تاسو رحم وشي.
یا فرمایي د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. معلومیږي دا تقوا داسې عجیبه یو صفت دی چې د هغې وصیت هم نبي علیه صلات وسلام کړی دی، اوصیکم بتقوا الله، زه تاسو ته وصیت کوم د الله نه د یېرې، او دا د کامیابۍ ذریعه ده. که د الله تعالی رحم وی لعلکم ترحمون، هغه هم د دې تقوا په ذریعه باندې دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین، نیکانو ته چې کوم دی نو هغه نږدې دی. وقاتلوا فی سبیل الله، دا اوس د دې حصې چې کوم دی نو هغه بنیادي دعوه ده. موږ ویلو په دې کې به د جهاد مسئله ذکر کیږي. وقاتلوا او وجنګېږئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې. څه مطلب په لاره د الله تعالی کې؟ دا مقصد ذکر کو چې ستا د قتال او د جنگ کولو مقصد به چې کوم دی نو هغه سبیل الله، او سبیل الله چې کوم دی نو لاعزاز دین الله و کرامته، د الله تعالی د دین د اوچتولو او د هغې د عزت د خلکو په سطح باندې د هغې د عزتمن کولو چې کوم دی نو دپاره به ته جنګېږي. که د دې نه اخوا چې کوم دی نو ستا مقصد څه بلو، وطن خاوره وه یا نور سو او د دین نیت پکې نه نو داسې چې کوم دی نو دا قتال فی سبیل الله نه دی. د چا سره به جنګېږي؟ الذین یقاتلونکم، د هغه کسانو سره چې هغوی جنګېږي ستاسو سره. ولا تعتدوا، او زیاتی مه کوئ تاسو. دا هغه بنیادي اولنی آیات دی، 190 نمبر آیات چې د جهاد په باره کې راغلی و. ځینې مفسرینو لیکلي نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته روانو او دا آیات کریمه نازل شو. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. ځینې خلک وایي په شریعت کې چې کوم دی نو دفاعي جهاد دی، اقدامي جهاد نشته. دفاعي جهاد چې په تا باندې چا حمله وکړله ته هغه له جواب ورکولی شي. هغوی وایي اقدامي جهاد نشته دی چې ته په خپله باندې چې کوم دی نو په کافرو باندې حمله وکړي. وی دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو د هغه خلکو سره وجنګېږئ چې هغه یقاتلونکم، ستاسو سره چې دی نو هغوی جنګېږي. جواب د هغې دا دی چې دا خو صحیح ده. وروستو به څه کې؟ وروستو الله تعالی فرمایي آیت نمبر 193 کې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، او وجنګېږئ تاسو د دې کافرو سره تر دې پورې چې شرک پاتې نشي. او دا خو لازمي خبره ده چې شرک به همیشه، شرک نه ختمیږي د دنیا نه، نو جهاد چې کوم دی نو هغه نه ختمیږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي الجهاد ماض الى یوم القیامه، جهاد به د قیامت پورې. او علامه اقبال هغه شعر دی ازل سے چل رہا ہے تا امروز شراری بول حبی سے چراغ مصطفوی، چې دا د ازل نه چې دی نو را روان دی او نن ورځې پورې دی او دا به همیشه. یو طرف ته به د ابولهب د ملګرو چې کوم دی نو شرارتي، او بل طرف ته به د محمد صلی الله علیه وسلم بل کړی شوی چراغي چې هغې خلاف او د هغې د وجلو لیطفئوا نور الله بافواههم، د هغې د وجلو کوشش به چې دی نو کېږي. نو هلته خو الله تعالی فرمایي چې څو پورې شرک نه ختم شوی هغې پورې به چې کوم دی نو ته جنګېږي. نو دې وجې نه دا خبره بې ځای ده. زموږ استادان فرمایي چې فقه په کتابونو کې دا لیکلي چې اسلامي مملکت چې کوم مشر دی، خلیفه دی، هغه له پکار دی چې په کال کې یو ځل خامخا چې کوم دی نو هغه لښکرې ولیږي په کافرو یو ملک باندې د حملې دپاره، او داسې دې نه پرېږدي د دې دپاره چې د کافرو د مسلمانانو خلاف ارادې چې کوم دی نو هغه بدلې نه شي، هغه روب چې دی نو په هغو باندې باقي پاتې شي، او د مسلمانانو د زړه نه د جهاد او د قتال چې کوم دی هغه مینه ده او یا د هغې جذبه ده هغه ختمه نه شي. ولا تعتدوا، او زیاتی مه کوئ تاسو. زیاتی دا دی چې زنانه مړه کي یا چې کوم دی نو د کافرو مشرکینو هغه خلک مړه کي چې هغوی په جنگ کې چې کوم دی نو باقاعده حصه نالي، لکه د هغو پنډتان وغیره چې هغوی په کنیسو او په چرچونو وغیره کې چې کوم دی نو ناست دي او عبادت کوي، زنانه دي، ماشومان دي. البته که چېرته د هغو دغه ملا، دغه پنډت او دغه چې کوم د هغو زنانه ده هغه دی له چې کوم دی نو مشورې ورکوي د جنگ، پلانینګ وله جوړوي، منصوبې وله جوړوي، نو بیا چې دی نو هغه ته وجلی شي. ولا تعتدوا، او زیاتی مه کوئ تاسو. زیاتی یو دام دی چې ته د هغه د قتل نه وروستو چې کوم دی نو د هغه شکل هغه وران کړي، موسلی وله وکړي او اندامونه تی چې دی نو کټ کړي. ان الله، یقینا الله تعالی لا یحب المعتدین، مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره. وقتلوهم، او وژنئ تاسو دی لره. ګوره دا دوه ټکي بار بار راځي، نو د دې
معنا باندې ځان پوهه کوي. یو قاتلو دی یو وقتلو دی. چې کله د قاف نه وروستو الف راغلی نو بیا دا په معنا د جنگ دی، جنگ وکړي د دی سره. او چې کله د قاف نه وروستو تا نو بیا په معنا د وجلو باندې. وقتلوهم او مړه کوئ دی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې تاسو ومومئ دی لره. واخرجوهم او وباسئ دی لره من حیث اخرجوکم د هغه ځای نه چې تاسو یې ته ایستلي وئ، د مکې نه ایستلي وئ، تاسو د هغې نه وباسئ. والفتنتو که ته وایې چې دا خو ډېر ظلم دی، دی به چې کوم دی نو موږ وژنو. الله وایي والفتنتو او شرک اشد ډېره سخته ګناه ده من القتل د وجلو نه. دی چې د الله په باره کې دا ګستاخیانې کوي او د الله تعالی حصهداران چې کوم دی نو جوړوي نو هغه تا ته نه ښکاري او د هغه قتل د ته ښکاري. ولا تقاتلوهم او مه جنګېږي تاسو د دی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم فیه چې جنګ وکړي دی ستاسو سره په دې کې. مسجد حرام هغه چې دی نو حرام دی د جنګ نه، نو ته به په هغې کې چې دی نو څه جنګ نه کوې. البته که د هغو د طرف نه حمله شوه نو بیا ته دفاعي او جوابي کاروایي چې دی نو کولی شي. فإن قاتلوکم پس که چېرته دیو جنګ وکړو ستاسو سره فقتلوهم نو مړه کوئ تاسو هغې لره. کذلک دغه رنګې جزاء الکافرین بدله د کافرانو ده. فإن انتهوا پس که چېرته دیو منع شو یعنی مسلمانان شو او کفر یې پرېښستو، د کفر نه او د شرک نه منع شو، نو بیا هغه ستاسو ورونه دي. فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. وقاتلوهم او وجنګېږئ تاسو د دیو سره حتی لا تکونه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنة شرک پاتې نشي. یوه معنا علما کرام فرمایي حتی لا یفتتن مؤمن تر دې پورې چې مؤمن کمزوری نه کړی شي هغه وخته پورې به جهاد کې. ویکون الدین لله او شي دین شي بلنه ټوله لله خاص د الله تعالی دپاره، د غیر الله دپاره شرکي اوازونه ختم شي. فإن انتهوا پس که چرته دی ومنه شو فلا عدوانه پس نشته دی سزا د زیتی الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بالشهر الحرام شپږمه یا پنځمه هجرۍ کې نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه روان شو د عمرې په نیت باندې. نو حدیبیې مقام کې چې کوم دی نو کافرو هغه ونیو او د هغه لارې چې کوم دی نو هغه بنده کړه چې تاسو به نه ځئ. بل کال چې کوم دی نو موافق وخت باندې صلح وشوله چې تاسو به آینده کال کې راځئ او تاسو به خپله عمره به کوئ او بیا به واپس ځئ. ځکه صحابو د عمرې دپاره احرامونه تړلي او صحابو ځان سره چې کوم دی نو د قربانۍ په طور باندې بزې وغیره هغه راوستې وي. نو هغې هلته علالي کې واپس لاړ، څه شرطونه چې کوم دی نو کېښوستلی شو. بهرحال هغه اوږده تفصیلي واقعه ده، بیا به چېرته راشي. نو آینده کال چې کله هغوی بیا رالل د صحابو په زړه کې چې کوم دی نو دا خبره وه چې میاشتې چې کوم دی نو د عزت دي په هغې کې موږ جهاد نشو کولی او موږ حرم ته داخلیږو بالفرض که چېرته دی په موږ باندې حمله وکړي بیا به څه کوو. الله تعالی فرمایي بیا د هغې بدل ته ورکولی شي، بیا د هغې بدل ورکولی شي او د هغو سره بیا جنګېدلی شي، ځکه چې ابتدا د جنګ ستاسو د طرف نه ده. الشهر الحرام میاشتې عزتمندې بالشهر الحرام په بدله د میاشتو عزتمندو کې دي، دا به بدل او سزا به یې د هغو. والحرمات او عزتونه قصاص د بدلې دي چې هغو د حرم عزت خرابولو نو الله تعالی فرمایي په تاسو باندې حمله کوله نو تاسو د هغو جواب چې نو هغه کولی شي، بدله ترې بیا چې کوم دی نو واخله. والحرمات او عزتونه قصاص د بدلې دي. فمن اعتدى علیکم پس هغه څوک چې زیاتی وکړو په تاسو باندې فاعتدوا علیه پس سزا د زیاتی ورکوئ هغه ته بمثل ما په شانته د هغه اعتدى علیکم چې زیاتی کړی دی په تاسو باندې. دلته به معنا دا نه کوو چې چا په تاسو باندې زیاتی وکړو نو تاسو هم په هغه زیاتی وکړئ، نه شریعت کې زیاتی نشته دی. چا د باندې زیاتی وکړو نو د هغه د زیاتی مطابق سزا چې کوم دی نو هغه له ورکولی شي. فاعتدوا پس سزا د زیاتی ورکوئ تاسو هغه ته بمثل ما په شانته د هغه زیاتی اعتدا چې کړی دی علیکم په تاسو باندې. واتقوا الله او ویرېږئ د الله تعالی نه واعلموا او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین سره د پرهیزګارانو نه دی. وانفقوا فی سبیل الله حکم د جهاد دی، خو جهاد کې چې څنګه بدن لګي دغه رنګې مالم لګي. نو الله تعالی فرمایي وانفقوا او تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې. د سبیل الله اولنې مصداق چې کوم دی نو هغه جهاد دی. بیا نورو شیونو په باره کې هم دا ټکې استعمال شوی دی چې دا د الله لاره ده. ولا تلقوا او مه غورځوئ تاسو بایدیکم خپلو لاسونو سره خپل ځانونه الی التهلکة هلاکت ته به تاسو په خپلو لاسونو باندې ځان چې کوم دی نو نه غورځوئ.
استاد یاسر صاحب شهید رحمت الله علیه هغه فرمایي قران کریم کې 2 آیتونه د جهاد په باره کې دي چې خلکو د هغې نه غلطه معنا چې دی نو هغه اخیستې ده. یو دا آیت او یو یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، چې مؤمنانو تاسو خپل احتیاط چې کم دی نو هغه ونیسئ او تاسو جهاد ته یو وځئ یا په ډله ډله ټول چې کم دی نو وځئ، ډلې وځئ او یا چې کم دی نو په ټوله باندې وځئ. نو هغه فرمایي چې الله تعالی دا حکم کړی تاسو احتیاط کوئ، نو د هغې دا مطلب نه چې جهاد پرېږده. او دلته دا فرمایي چې په خپلو لاسونو باندې خپل ځان هلاکت ته مه غورځوه، نو دې دا مطلب نه چې جهاد مه کوه. د دې آیات کریمه په باره کې علما کرام علامه ابن کثیر صاحب چې دی نو د دې آیات د لاندې لیکلي چې یو صحابي چې کوم دی نو هغه د کافرو یو لښکرو هغه را روان و او هغې باندې حمله وکړله، دننه پکې لاړی، واپس د هغه طرف نه چې کله رالی نو خلکو وویلې چې د ځان چې کوم دی نو هلاکت ته په خپل لاس باندې واچو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې تاسو د دې آیت معنا او مقصد چې کوم دی نو هغه غلط اخلئ. دا آیت زمونږ په باره کې راغلی چې کله اسلامی حکومت او مملکت لږ خور شو نو موږ وویلې چې یاره بس اوس به موږ مدینې کې کینو، بس ته جهاد هم وکړو، الان نصلح اموالنا، اوس به موږ د خپلو مالونو چې کوم دی نو خیال ساتو او د هغې به لږ چې کوم دی نو لږ سیټینګ به وله برابر کو. نو دا آیات چې کوم دی نو رالی چې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، تاسو چې کوم دی نو په خپلو لاسونو باندې ځان هلاکت ته مه اچوئ. نو مطلب یې دا دی ولا تلقوا مه غورځوئ تاسو بایدیکم په خپلو لاسونو سره ځانونه الی التهلکة هلاکت ته. څنګه؟ بترک الغزو والانفاق فی سبیل الله، چې تاسو جهاد نه کوئ او په جهاد کې مالونه نه لګوئ، په دې طریقې سره چې دی نو تاسو ځان هلاکت ته مه اچوئ. واحسنوا او نیکی کوئ، ان الله یقینا الله تعالی یحب المحسنین مینا کوي د نیکی کوونکو سره. یسألونک تپوس کوي ستانه پیغمبره عن الاهلة په باره د میاشتو کې، قل اوایا پیغمبره هي دا مواقیتو د پاره د معلومولو د وختونو دی للناس د خلکو د پاره، والحج او د حج د پاره، وليس البر او نه د نیکی بان تأتو دا چې تاسو راتل وکئ البیوت کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه، ولکن البر لیکن راتلل کوئ، ولکن البر لیکن نیکی من اتقا نیکی د هغه چا ده چې پرهیزګاري کوي، بر من اتقا. واتو البیوت او راتلل کوئ تاسو کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه، واتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا او وجنګېږئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، الذین دغه کسانو سره یقاتلونکم چې ستاسو سره جنګېږي، ولا تعتدوا او زیاتی مه کوئ تاسو، ان الله یقینا الله تعالی لا یحب المعتدین مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره. وقتلوهم او وژنئ تاسو دی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې تاسو ومومئ دی لره، واخرجوهم او راوباسئ دی من حیث د هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو یې ایستلي وئ. والفتنة او شرک اشد ډیره لویه ګناه ده من القتل د قتل نه. ولا تقاتلوهم او مه جنګېږئ تاسو د دی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې، حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دی وجنګېږي ستاسو سره فی په هغې کې. فإن قاتلوکم پس که چېرته جنګ وکړو ستاسو سره فقتلوهم نو مړه کوئ تاسو دی لره. کذلک دغه رنګې جزاء الکافرین سزا د کافرانو ده. فإن انتهوا پس که چېرته دی ومنل شو د کفر او شرک نه، فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربانه دی. وقاتلوهم او تاسو وجنګېږئ د دیو سره حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي فتنة شرک ویکون الدین او شي بلنه لله د الله تعالی دپاره. فإن انتهوا پس که چېرته دی ومنل شو فلا عدوانه پس نشته سزا د زیاتي الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام میاشتې عزتمندي بشهر الحرام په بدله د میاشتو عزتمندو کې دي، والحرماتو او عزتونه قصاص د بدلې دي. فمن اعتدى پس هغه څوک چې زیاتی وکړو علیکم په تاسو باندې، فاعتدوا پس سزا د زیاتي ورکوئ تاسو علیه هغه ته بمثل ما په شان ته د هغه څه اعتدا چې زیاتی کړی دی علیکم په تاسو باندې. واتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه، واعلموا او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین سره د پرهیزګارانو نه دی. وانفقوا او تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، ولا تلقوا او مه غورځوئ خپل ځانونه بایدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکة هلاکت ته په پرېښودلو د جهاد او په پرېښودلو د مال لګولو.
واحسنوا او نیکی کوئ تاسو ان الله یقینا الله تعالی يحب المحسنین مینه کوي د نیکی کوونکو سره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړه. یا الله څومره نیک اعمال چې زموږ نه کېږي په هغې کې د اخلاص توفیق راکړه. یا الله دا اعمال زموږ د آخرت زموږ د قبر د نجات ذریعه وګرځوه. یا الله دې ناستو کسانو کې چا څومره جایز حاجتونه دي یا الله ته د غیبو د خزانو نه پوره کړه. یا الله دې کور کې خیر او برکت پیدا کړه. دې کې نیک عمل صالحه علما پیدا کړه. د دې قرآن کریم د برکت د وجې نه یا الله زموږ د کورونه په اتحاد او د اتفاق او د خیر او برکت نه ډک. یا الله زموږ د قرآن کریم په آخرت کې په حشر کې په قبر کې په کار کړه. یا الله په دې باندې عمل کول توفیق راکړه. څومره کسان وفات شوي د هغو ټولو مغفرت نصیب کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Aici, doamnele, capul, ăla tată, de o